ها ملګرو اقرار احمد یم. دا پکې دی، دا چې کوم دی لوښي پراته دي، ترکارۍ مرکارۍ، دلته پکې ګیس پروت دی، برشونه پکې پراته دي، انتهایي ګندګي ده. دا ملګرو تاسو وګورئ، روټۍ سار تیل هم پکې پراته دي، شیشې ګمنځې پکې پراته دي، دا وکسه پرتوګونه پکې راکړي دي، بستې پکې راکړي دي، دا وکسه ټاټکي پکې پراته دي، دا پکې وسه. اوس دې راشه، اوس کیمره راوچته کوه، ما طرف ته راوړوه. اوس مې تاسو ته اندازه لګېدلې وي چې زه چېرته ولاړ یم. دا زه چېرته په یو کور کې نه وم ولاړ. تاسو ویایئ که چېرته غریبانو لپاره چېرته ویډیو کړو، چېرته غریب کور له تللی. دا ملګرو زه هغه ځای کې موجود یم چې دلته وې د مونږ مشرانو، د مونږ بزرګانو، د مونږ سرلښکرو جرګې کولې. دلته وې غټې غټې فیصلې کېدلې. دا به داسې د احترام والا ځای و ملګرو چې دلته به څوک راننوتل نو هغه به بالکل باادبه طریقې سره و، مطلب دا په یو عزت سره به دلته راننوتل. دلته به ښکلي ښکلي مشران ناست وو، دلته پاس به فیصلې کېدلې، دلته به غټ غټ پروګرامونه کېدل، دا به جرګه حال یادېدلو. اوس ملګرو دا یعنی د جرګه حال مې چې ته ویل، دا زه د تحصیل جمرود جرګه حال کې موجود یم. د فاټه مرجر نه پس مونږ هغه چې مونږ مشران خبره کوي چې هغه ټول ریت روایت روان دي، مونږ کلچر تباه شولو، مونږ جرګه تباه شوله، مونږ ریت روایت یې تباه و برباد کړل. نو دا هغه ژوندی ثبوت دی. دا جرګه حال کې موجود یم. مړه ته راشه دا وګوره. اول خو تاسو فرش وګورو ملګرو چې فرش یې څومره د ګندګۍ شکار دی. اوس دا هسپتال کې اوس دا هسپتال کې ټي ایم او شته، ټي ایم ای شته، خو دغه ټي ایم ای هېڅ قسمه اوس دلته بغیر. دا ملګرو وګورئ، دا پلسټک یې وګورئ، دا وګورئ، دا وګوره. دا اوس زموږ د جرګه حال سچویشن دی. دلته به څومره ډېرې کرسۍ پرتې وي. اوس نه پوهېږو چا کرسۍ ته شوله. اجي ته راشه، اجي ته راشه لږ. دا جرګه حال دی. دا خو داسې ځای و چې که زه ته څه ووایم. اوس خو پکې پرتوګونه راکړي دي، پردو ته یې وکسه، د ګندګۍ پکې وکسه، کرسۍ پکې وکسه، چې کرسۍ نشته چاپړو ته پکې وکسه، هغه ته وکسه. د جرګه حال باندې څه وشول؟ په خلکو څه وشول؟ نو بس اقرار صاحب زه خو دا ویم چې دلته ما سر څرګند کړو، ننوتم، د حالات مې وکتو نو ډېر خفه شوم. ځکه چې په دغه ځای کې هغه شملور خلک ناست وو چې دلته فیصلې کېدې غاټې غاټې. دلته ګورنر هم راتلو، دلته وزیر اعلی هم دغه ځای راتلو، دلته ای سی ګون ډي سی ګون هم راتلل. موږ د چیرمن وسره دفتر دی، دغه د چیرمن صاحب دغه دفتر دی. نو د چیرمن صاحب ته دومره پته نه لګېږي دا کومې بیمارۍ لپاره دورو شوی. موږ خو ټوله ګیله دغه نه چې دفتر یې وسره دی. نو مو چې حالات وکتو زه ډېر خفه شوم. نو دا خو حالات نه دی، دا خو موږ مرجر هم شوی دی، زمام هم شوی دی. دا په کور وه چې ښه سوپه سوتره ګېټونه یې بند وی. ټي ایم ای والا چې کوم دي اوس کټونه واغوندي، بازار کې ګرځي، ریډیو والا نه پیسې غونډوي. هغه ډېر تکړه دی، هغه خو ډېر زیات دی. هغه کې دو تکړه دي، پیسې راغونډوي، خو بس دغسې پوهېږي هغه دغه خیر موږ له څوک کوي. نو دا خو ډېره د افسوس خبره او ډېره شرم خبره وه. که بهري څوک راغل وای موږ جرګه حال یې وکتو نو دا خو زموږ په مخ باندې یوه څاپېړه وه. موږ په مخ باندې یوه څاپېړه ده. مشره ډېره زیاته مننه. ملګرو دا تاسو مشر خبرې واورېدې. دا زه موجود یم چې ته په یو غریب کور کې نه، چې ته په یو ډیران کې نه یم. خیر ډیران کې ډیران وي ته ویلی شو ځکه ښکلی پاک ځای و، معتبر ځای و، ښکلی ځای و، جرګه حال و، جرګې به پکې کېدلې، مرکې به پکې کېدلې، خبرې به پکې کېدلې. خو اوس دا وګوره، اوس موږ د جرګه حال نه دا پرېږده ته راشو ملګرو. دا اوس وګوره د جرګه حال نه شاته وکسه، د جرګه حال نه شاته د کټونه وکسه، او پکې د اسبابونه وکسه، دا بیکونه وکسه، دا پړي مړي. اوس پته نشته چې موږ په دغه خلکو باندې څه چلو. د سرجي خبره دوی یو قدم کې اوس چیرمن دفتر دی، دلته اوس د ای سی دفتر دی، مخکې دلته چې کوم دی که نه ټي ایم او دفتر موجود دی، دلته چې کوم دی سشوګان دي، دلته دا یو مطلب دی، دا یو چې مخکې به ورته مو پولیټیکلي ویل دا یو تحصیل دی، او تحصیل یو سرکاري ایریا ده. نو په سرکاري ایریا کې یو دومره اهم مرکز چې هغه ته مونږ جرګه حال کې وو، چې هغه کې جرګې کېږي، هلته خلک راسي، هلته خبره کېږي، هلته قومي خبره کېږي، هلته مسالې حل کېږي. دا یې حال دی. دا پلاسټک یې تاسو وګورئ.